بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سورة الطور مکی سورت تھی. دی سورت تا سورت الطور وئی ذکر پدی سورت کی اللہ پاک پر کوئی طور باندے قسم کی. سورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا 250 دی نازل دو پہ لحاظ سرا شپک او یایم دی. پدی سورت کی دو رکوعات یو کم دیرش آیتون دی. دی صورت دا مخ کی صورت سره ربط و مناسبت دادی چه دا مخ کی صورت پا آخر کی قیامت ذکر شو دا دی صورت پا شورو کی قیامت ذکر کی. دا صورت مکی صورت تی پا مکی صورتن کی عموماً توحید رسالت اخیرت مسئلے بیانی کی. پدی صورت کی زیاد تاکید پا عقیدات آخرت باندے دی. صورت پا اولنے رکو کی اللہ پاک پا کوئی طور باندے قسم کی اور پا تورات کتاب باندے قسم کی. دین علاوہ بیت المعمور چاغا دا فرشتو سارا ڈکشوی اسمان دی پاغی باندے قسم کی. بیت المعمور دا بیت اللہ شریف پا برابرے پا اسمانوں کی دا فرشتو چکم کعبہ دا غی تا بیت المعمور ہوئی. پوچت چت باندے قسم کی چی دینا مراد یا اسمان دی یاد اللہ پاک عرش دی. او پا گرم دریاب او سن باندے قسم کی چی دینا مراد جہنم دی. او بیا فرمائی چی خام دا عذاب رازی. یا دا قیامت پر رضبان سختی ذکر کی یا دا قیامت حال اسمان و اخوزی غرون مروان شی او دا دی مشرکان و کافران و مکذبین و انجام ذکر کی چی دی و جہنم ترا بللی شی دوی تبوی دا جہنم دی چی دنیا کے تاسو نمن دا قیامت دی چی تاسو دنیا کے نمن. تاسو قیامت بارے کی خبر یادو چرا پیغمبر علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر دو سوگوری جادوری قسم حقیقت تھی. جہنم تو ورزی کا صبر کوئی کا نفی استاسو توازے دی. اور بیاد متقیان نعمتون ذکر کی گی. دا متقیان پا جنت کی صفات اور دا جنت نعمتونا اور سبب دا جنت دا داخلے دوچ ایمان دی اور دا اللہ پاک نیر دا. نفرمائی والطور قسم دی پا کوئی طور باندی و کتاب مسور پا کتاب لکلی شیو باندی مراد تورات فی رقم منشور پا خورو کاغذونو کی یا فرانستلی شیو کاغذونو کی. والبیت المعمور قسم دی پا بیت المعمور باندی والسقف المرفوع قسم دی پا چت و چت باندی عرش یا اسمان. والبحر المسجور او قسم دی پاغ دریاب چاغ ڈکڑی شوی دی. ان عذاب ربک لواقع یقین عذاب درفتا خامخا واقعی کی دن کی مالو من دافع نشتا غیر پارا سوگی وفس کون کی. یوم باورز باندی تمور السماء مورا چارکت دو اسمان پارکت وحول سرا و تسیر الجبال سیرا اور روان و شغرنا پروان دو سرا
فويل يومئذ للمكذبين فصلاكت دي بدورة تكذيب كون كذبار الذين في خوض يلعبون كسان شديد في خوض فخبروا فزولياتك يلعبون دي مشغول یا باور بان يدعون الى نار جهنم دعا دي برابر لشي اور جهنم تا برابر لسرا دي تبويل شي هذه النار التي كنتم بها تكذبون دا جهنم دي چتازه دي تکذیب کو افسحر هذا جادو د عذاب انتم لا تبصرون تاسو دا نبی اسلام فصبروا تا داخل شه دي تصبر کوي او لا تصبر صبر نه کوي سواء عليكم برابر پتا سبت انما تجزون ما كنتم تعملون بد پتا تقول شي یقینا تاسو بدل ملي دا سجدا په دنیا کې کړی ان المتقين في جنات ونعيم بشك متقين په جنتونو په چنو کې فاکهین ما تام ربهم دی بخوشاله پاسه چور کې دي طرف د دي وقام رب عذاب الجحيم وبدبكدي رب د عذاب جهنم نه کلو دی تبویل شي تاسو خوري واشربوا اسقي هنيئا فخوان سر ما كنتم تعملون په سبب د چې تاسو کوم عمل کړی په دنیا کې متکین علی سرور مصفوفه دی بتکاله ګون کی په تختونو چا بخوار کړی شي برابر کړی شي وي وزوجناهم بحور عين بدیت پنکا باندې ورکو حور عين والذین آمنوا کسان چې ایمان وروړي وتبعتم ذریتهم بإيمان اتابعید دې کړ اولاد دې په ایمان سره الحقنا بهم ذریتهم نبی وشکل بي پس دې اولاد ما التنا من عمل من شيء امون بکم نکو دبی دا عمل نسسی کل امرئ بما کسب رهین هر یو بندا په خپل عمل باندې بګاړوي وامددنا بفاکهة ولحم مما یشتهون امون بورسو دي تمیوي او هغه وخت چې دی غواړي يتنازعون فيها كأسا دیو اخلی د یو بلنا پدې جنت کې پیاله د شراب لا لغون فيها ولا تاثم چپای کې با لغون به د کېم نوی ولا تاسم ګنا بم نوی ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون او ګرځي ودی باندې خدمت د پاره الکان لهم د دوی د پاره كأنهم لؤلؤ مكنون هم داسي پشان د ملغلو پردو کې پټ خستا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون او متوجه بشي بعض دي په بعض باندې او بل په جنت کې مسلمانان تپوسونه کوي قالو دي وإنا كنا قبل في أهلنا مشفقين یقینا مقود دی وزن وړاندې په دنیا کې یریدون کې د عذاب نه فمن الله علينا پس احسان الله پاک پمن باندې ووقانا عذاب السموم او یبچو د عذاب ګرمنا انا كنا من قبل ندعو یقینا وړاندې دینه مونږه عبادت کوونکی انه هو البر الرحیم یقینا الله پاک چې احسان کوونکی رحم کوونکی ذات دی فذكر فما انت بنعمت ربك فمخکر رکو کی ذکر دا قیامت شو اس پا دے رکو کی ہم ذکر دا قیامت کی پا دے رکو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالی پاک پل ذمہ داری بیانی چی تخپلا ذمہ داری سر ترسوا د نبی علیہ السلام صفات ذکر کئی چې تو جادوگر او کاهن او مجنون نه او د مجرمانو کافرانو د نبی علیہ السلام گستاخی ذکر کئی چې دا مشرکان کافران پیغمبر علیہ السلام تشاعر ہوئی ادبان د منګ د حوادث د زمانه انتظار کو الله پاک دې ته جواب ورکړي چې دې عقل شته چې دا خبره کوي چې دې په خپل سره کشي بل قرآن کریم تکذیب دی کوي چې دې د ځان نه جوړ کړی دي نشه د ځان چې دې وی جوړ کړی خو دې د شاجو قرآن نوړي کا بل دی الله پاک نه مني نو چې نه من دی په خپل چا پیدا کړ الله نه علاوه پیدا شي کړي په خپل ځان نه پیدا کړی نه دی الله پاک پیدا کړی بل مشرکان کافران چې ول دې سره درجه خزانه شته چې دې په هغه باندې ذمہ دار دي
او یا د دې سره داسې پوهنه شته چې په هغې باندې فرشتو ته غوږ دي نو فرشتو ته غوږ کېږدي څه مسله د ځان له پخپله وروړي که نه چې پیغمبر نه مني بل دې د الله دپاره لوټیانې ځان دپاره زامن ثابتي ولې د دې سره د غیبو څه خبره شته بل د نبی علیه السلام متعلق دا مشرکان تدابیر کې الله پاک فرمایي چې دا تدبیر به په دې باندې واپس کېږي بل دا مجرمان دونه بې وقوفه دي که په دې باندې اسمان طرف نه یو ټوټه د عذاب راپروزي دی به چې دا اوریز د عذاب نه دی بس انتظار کوه دې ته مهلت ورکړه یو ورځ په دې را روانه چې کې به دې عذاب وي او بیا اخره کې نبی علیه السلام ته الله پاک فرمایي چې ته عبادت کوه تشبیه هم کوه او ورځ هم کوه نو فرمایي فذکر فما انت بنعمت ربک پس نصیحت کوا تنی په نعمت در خپل باندې بکاهن جادوګر ولا مجنون او نلیونی ام یقولون شاعر بلکې دی وی دا مشرکان چې دا پیغمبر علیه السلام شاعر دی تربص به دی بل موږ انتظار کو په باندې د حوادثو د زمانه قلت فرمای تربصوا تاسو انتظار کې فإني معكم من المتربصين یقینا تاسو انتظار کوونکو نه یم ام تامر محلام بهذا آیستاس تو آیا حکم کی دوی تا د دې د عقلونه په دې فضل خبرو ام هم قوم طاغون یا دي په خپل قوم سره کشري ام یقولون تقولوا آیا دوی وایي تقول چې پیغمبر اسلام دا قران د ځان نه جوړ کړی بل لا نو بلکې دې ایمان نه وروړي فلیاتو بحدیث مثلی پس که چر د ځان نه جوړ کړي دې د قران په شان یو کتاب وروړي کانو صادقین کچری دې رښتونی ام خلقوا من غیر شیء آدی پیدا کړی شی بغیر د خالق نامو الخالق یادی په خپل ځان نه پیدا کړی په خپل ام خلق السماوات والارض بلکې دی الله پیدا کړی ام خلق السماوات والارض دی پیدا کړی اسمان نظم کې بلکې دی یقین صادق ام عندهم خزائن رحمه خزائن ربک ایدی سره خزانه طرف صادق ام هم المسيطرون آیت دی حاکمان دی ام لم سلم یستمعون فی آیت دی د پاره پونه دی چې دی پاغه باندې ول دی فرشتو تا فلیات مستمعون بسلطان مبین پس راودلی یو کې خودون کې د دې دلیل واضحه ام له البنات ولکم البن اید الله د پاره استاد د پاره زامن ام تسأل مجرم فهم من مغرم مثقل اتواد دین سمزوري چې دی باندې د بوج د تاوان دا بوج دی ام عندهم الغیب فهم یكتبون هذه سر غیب دی چې دی اغلی کی ام یریدون کیدا دې اراده لري استاب بارکی د تدبیر فالذین کفروا المکیدون پسا کسان چې کافران دي هم المکیدون دي خپل تدبیر کی راګیریدون کی ام لو ملاون غیر الله دې لپاره خدایان شته سوا د الله سبحان الله عما یشركون پاک د الله پاک د شریکانو نه وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ كَچَرْ دِي وِنِي او ټوټه د اسمان نه راپریوتون کې ساقطا راپریوتون کې یقولو دی وی سحاب مرکوم دا او یزدا د یو بل د پاسا فزرهم پدې پرې حتا تر دې پورې یلاقو یوم الذی فی یصعقون چې ملاقات کې دا ورسل کې چې پای کې به به هوش شي یا پاول باندې لا یغنی عنهم کېم شي چې پیدا ورنه کې دي تر دې دا تدبیر اس قسم سي ولا هم ينصرون بدی مدد وکړي شي وان للذین ظلموا عذابا دون ذلك يقين دې کسان د پاره ظالمان دي دې لا ولور عذاب دي ولكن اکثرهم لا يعلمون لكن اکثر دي فيه واصبر تصبر پیغمبر علیہ السلام لحکم ربک حکم در استاد فانك باعیننا فسيغنت فغرانه کی وسبح بحمد ربك حين تقوم او تسبیح بیان محمد طرف کله چې تپاسی او من الليل او د شپې پیسه کې فسبح تسبیح بیان او اکبار النجوم او رسل د ستورو د پټېدونه